بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قرآن شریف د صحیح زده کولو د هغې د تلفظ چې د هغې الفاظ تاسو صحیح شي د هغې دپاره اولنی سبق شروع کوم. انشاءالله که خیر انشاءالله ډیر ښکلی په صحیح انداز باندې په ډیر اسانه طریقه باندې به زه تاسو ته سبق واخیم. تاسو په غور باندې واورئ او خپل ځان نه به مشق پریکټس کوئ که خیر انشاءالله، او ډیر زر به تاسو قرآن شریف په صحیح تلفظ سره په صحیح الفاظو سره لهجې سره زده کړی شئ انشاءالله. نو شروع کوو که خیرې. ټول نه اول خو به مونږه شروع د اعوذ بالله بسم الله نه کوو، خو اول دا خبره زده کوئ چې دا کم شکلونه تاسو ته په نظر راځي بچوړو مشرانو کشرانو، دا بنیاد دی چې دا مونږ زده کو. د هرې ژبې د زده کولو لپاره ګورئ داسې شکلونه زده کولي. که یو سړی وایي چې زه د انګلیش زده کوم، نو هغه به ا نه والا د زیډه پورې ا نه والا د زیډه پورې اے بي سي چې د هغې شکلونه او د هغې اوازونه به زده کوي، نو هله به وروسته بیا انګلیش نور زده کوي. که یو سړی وایي یا یو کس وایي چې زه اردو زده کوم، نو هغه به هم الف ب پ یې پورې زده کوي، او د هغې کې په اردو کې بیا د دې نه هم زیات شکلونه دي. بچوړو دې ته څه دلته یې نوم لیکلی دی، تاسو له ریډینګ نه درځي. که چاله ریډینګ نه ورځي نو دې ته دلته لیکلی دی مفردات. نو دې شکلونو ته مفردات وایي. څه وایي ورته؟ مفردات. بیا ووایئ مفردات. شاباس، ځان سره ووایئ مفردات. خو دې ته حروف هم وایي په اردو کې ورته. ښه، څه وایي ورته؟ حروف. څه وایي ورته؟ حروف. څه وایي ورته؟ حروف. شاباس. دې ته په پښتو کې حرفونه وایي. څه وایي ورته؟ حرفونه. څه وایي ورته؟ حرفونه. څه وایي ورته؟ حرفونه. په انګلیش کې خو چونکې الف باپا نه خو اے بي سي، هغې ته په انګلیش کې الفابیټس وایي. څه وایي ورته؟ الفابیټس. څه وایي ورته؟ الفابیټس. شاباس. خوږو ماشومانو، راځئ چې مونږ دا حرفونه زده کوو. دا د څه لپاره مونږ زده کوو؟ شاباس. د کومې ژبې لپاره زده کوو؟ شاباس، د قرآن شریف د ژبې لپاره. قرآن شریف چې مونږ دا مونږ د دې لپاره زده کوو چې زموږ قرآن شریف صحیح شي. نو د دې وجې نه دې حرفونو ته د قرآن شریف حرفونه مونږ وایو. څه ورته وایو؟ د قرآن شریف حرفونه. دا کم مفردات دي؟ مفردات ورته مونږ ووایو که نه. دا کم مفردات دي؟ د قرآن شریف مفردات دي. کم حرفونه دي؟ د قرآن شریف حرفونه دي. دا څو دي؟ ځان څوک ته پوه څوک دا څو دي؟ نو چې دی د دې نه الف نه والا او د دې یا پورې ځان شمار کوي که نه. که په 1 2 3 شمار کوي جو 30 پر راځي. که په 1 2 باندې شمار کوي 1 2 3 دل درځي جو دا به 13 راځي صحیح. او که 1 2 3 دل درځي جو 30 به راځي. خو بچوړو د اخرني دا یا او دا یا چې دي دا دواړه شکلونه لیکلي بل شان دي. دا جدا ده دا جدا، لیکن دا دواړه یو شان ویلی کېږي. د دې یو نوم دی. دا هم یا ده او دا هم یا ده. د دې وجې نه دا دواړه به مونږ په یو کې حساب کړو. نو ټول ته به مونږ وایو چې په پښتو کې به ورته وایو چې دا ټول یو کم 13 شو. په اردو کې به ورته مونږ وایو چې دا 29 شو او 30. شاباس. دا خبره به نه هېروئ. ستانه که څوک ته پوه وکړي چې د قرآن شریف مفردات څو دي، چې ته به ورته وایې چې 13. دا ساري یو کم 13. که ستانه څوک ته پوه د قرآن شریف حرفونه څو دي، چې ته به ورته څه وایې چې یو کم 13. که ستانه څوک ته پوه وکړي چې هغه حرفونه چې د هغې نه قرآن شریف جوړ دی هغه څو دي، نو ته به ورته وایې چې یو کم 13. اوس که ته اوس وایې چې په د اردو هغه د اردو هغه خو د 50 نه هم سیوا دي، نو هغه به بیا د اردو لپاره بیا زده کوئ. خو دلته کې مونږ قرآن شریف زده کوو، نو تا ښکلي دا یو کم 13 حرفونه ښکلي او مزیدار زده کوو چې
دا چې دا یو نه زده کړي د موږ بنیاد کچو اخوا به موږ بیا کمزوري روان یو. نو خپل بنیاد مضبوطو که خیر انشاءالله. راځئ که نه د دې بنیاد د شروع کولو مخکې به الاول اعوذ بالله او بسم الله لږ صحیح کړو. اعوذ بالله ته په تعوذ وایي، بسم الله ته تسمیه وایي. خیر دا نومونه به بیا یې زده کوئ، خو اوس یې راځئ ووایو. زما سره وایي وایي جي اعوذ اعوذ اعوذ. دلته کې به اعوذ کې دا خیال کوئ چې زو به نه وایي، زو اعوذ نو ذو نرم به وایي، نرم ذو ذو. او اعوذ کې به دا خیال کوئ چې ا به نه ډېر مړه به وایي ع. نو اول کې به ا وایي او دا دویم چې دی دا عو دی او بیا به ذو دی. نو دا درې واړه چې یو ځای شي اعوذ اعوذ. شاباس. وس دې پسې ورپسې چې دی په دې باندې به مشق وکوئ، ځانه به کښېنئ او په دې به پریکټس وکوئ. اعوذ صحیح ده. بیا به چې دی بالله بالله آسان دی. بالله دا دلته که بدیزي کې لیکلی نه دی، خو دا درته زه زده کړه کوم، ما ته خو کښېنوئ. بالله. بس بالله کې دا خبره یاد ساتئ که نه چې دا لفظ الله دا د الله نوم چې دی که نه دا به نری وایي. بالله چا ووایي غلط وایي، بالله به صحیح غلطي، بالله به صحیح غلطي، صحیح به صحیح بالله سبی بالله سبی بالله. شاباس. تاسو به که خیر انشاءالله په دې باندې ځانه مشق وکئ. بیا د دې نه وروستو من الشیطان الرجیم دی، خو موږ به یې دوه ټوټې کړو چې موږ ته اسان شي. من الشیطا د طوا پورې چې دغه کړو بیا به یې وروسته یو ځای کړو. ډېر قاریان صاحبان من الشیطان او رجیم جدا ووایي، من الشیطان او رجیم د سم صحیح دی، خو موږ یې د اسانۍ لپاره په طوا باندې ختم کړو. صحیح دی جی. من الشیطا من الشیطا من الشیطا. طوا به ښکلې غټه ووایو. صحیح دی جی. من الشیطا غلط، طوا غلط، طوا شونډې به نه راټولو. اعوذ بالله من الشیطا. صحیح شو. اخوا بیا نرجیم نرجیم لکه بیرا کاږو نیسي. نرجیم نرجیم نرجیم. شاباس. وس دا اعوذ بالله زه تاسو ته پیر ویم، بیا به که خیر بسم الله نه راځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شاباس. وس بسم الله وایو، بسم الله ته تسمیه وایي. ها بسم الله بسم الله بسم الله. دلته کې به هم دا خیال کوئ چې بسم الله به نه وایي، لام به نری وایي. ٹھیک تو جی. بیا بسم الله دا بسم الله دا ها چې دا دا به وروسته د را سره یو ځای کړو. هیر دلته کې اوس دا ښکاري که څوک پې پوهېږي نو چې نوي زده کوونکي هغه پې نه پوهېږي، لا ځکه چې هغه به حروف یې زده کوي، خو چې کم د مخکې نه تلفظ صحیح کوي نو هغه خو په دې پوهېږي چې دا بسم الله د دغه ځای پورې شو. او بیا وګورئ دا ها او را چې دا ها او را دا له پاسه دا غشه چې دی دې ته ګورئ، دا ها او را یو ځای کې ده. هیر رحمه هیر رحمه. اوس دلته کې هیر رحمانر ډېر قاریان صاحبان هیر رحمانر که نه چې دا رحمان دا معنی چې دا برابر راځي، خو چونکې موږ یې زده کړه کوو د دې وجې نه موږ به یې په دې میم باندې ختم کړو. بیا به دا به بیا دواړه یو ځای کوو. اعوذ بالله بسم الله به یو ځای زده کوو. اوس به یې زما سره وایي هیر رحمه هیر رحمه هیر رحمه هیر رحمه. ٹھیک شو. ورے بسم الله هیر رحمه بسم الله هیر رحمه. وس دا نون او د دې نه خوا ټول په ژبه ووایي. نر رحیم نر رحیم نر رحیم نر رحیم. شاباس. اوس که خیري اعوذ بالله بسم الله زه تاسو ته یو پیر بیا راسره ویم چې بیا تاسو ته یاد شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن
الرحیم. شاباس اوریدونکو، عزتمندو، مشرانو، کشرانو. نو دا مونږ جدا جدا خیری زګړو په دې باندې بازار نه پریکټس کوئ او دا ویډیو چې دی دا به د سره کوئ کوم ځای کې غلطي هغه غلطي په خپله که خیري صحیح کوي چې کله دا یو زده کړه نو دا به بیا مونږ یو ځای زده کړو که خیري داسې ما ته غوږ کېنوئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاباس. ګورئ اول آغاز چې دی اعوذ بالله بسم الله نو شو او صحیح صحیح ووې نو تاسو کامیاب شوئ. بس اخوا موږ سبق شروع کوو تختی نمبر 1. صحیح ده جی؟ څه شروع کوو؟ الله پاسه غږ ته ګورئ. تختی نمبر 1. تختی نمبر 1 دیتا تختی دیتا سبق هم وایو. ښه سبق نمبر 1 ورته موږ هم وایو یا ورته تختی نمبر 1 یا سبق نمبر 1. دا څه په باره کې دی؟ دا مفرداتو په باره کې. هلک مفردات هیر شو ده نه هیر نه دی که ما اوس ویلو که نه چې مفردات څه مطلب دا شکلونه چې ودې قاعده کې ورکړي د الف نه ول یا پورې دا شکلونه چې دي دا مفردات دي. دې ته مفردات وایي. بل ورته څه نوم وایي؟ حرفونه. او دا څه حرفونه دي؟ د قرآن شریف. دې ته د قرآن شریف حرفونه وایي. دا څو دي؟ یو کم دېرش. څو دي؟ په اردو کې ورته وایي 29. په انګلیش کې 29. شاباس. تاسو ټول وس په دې خبرو باندې پوه شوئ او تکړه شوئ انشاءالله. مخکې ځو چې دا سبق د جیمه پورې بنن په دې ویډیو کې ووایو که خیرې او اخوا به بیا د حانه والا د یا پورې په بل ویډیو کې ووایو او تاسو به ځانه په دې کې په کور کې کېنئ او په هر حرف باندې اعوذ بالله بسم الله باندې به ځانه جدا کېنئ ښکلې او په دې باندې به مشق کوئ او دا ویډیو به ځانه ګورئ که خیرې انشاءالله. انشاءالله راځئ باندې چې اوس وایو. ښه دا یو کم دېرش حرفونه دا 29 دا 29 حرفونه شروع کوو. راځئ د دې نه شکلونه او د دې نه نومونه یې زده کوو او ویل اواز بیا جدا دي خو اوس صرف نومونه یې زده کوو چې دا د دې شکل سره د دې شکل او صحیح صحیح نومونه یې زده کوو. ښه دا شکل چې تاسو ته په نظر راځي چې زه تاسو ته دغه کوم وښیم دا لاندې غش ته ګورئ. ښه دا شکل چې تاسو ته په نظر راځي دا کوم چې لاندې دا غش چې پې پروت دی دا نښه نو دا لاندې نه نښه ښه هله پاسه نو دا چې پکې پرته ده دا تاسو وګورئ داسې نیغ نیغ دی داسې نیغ نیغ. نو دې شکل ته ویلی شي دې شکل ته څه ویلی شي؟ الف 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 الف. ټیک ده که په تاسو کېدی شي څوک ورته الف 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 دواړه شونډې پې ورولي نو دا به غلطي. الف غلط دی صحیح سره الف الف الف. په الف کې دا خیال ساتئ چې دا لاندې شونډه د لرې پاسه غاښونو سره وجنګوي الف. صحیح شو؟ دا یې نوم شو. صحیح ده؟ په قرآن شریف کې که داسې راشي نو بیا به ورته نوم نه وایو الف. بیا به هغې د هغې زده کړو ته چې قاعده یې نه زده کړې تاسو په تلفظ نشئ زده کړی. دا خو صرف آغاز دی نو دې صرف نومونه یې زده کوو. بیا به که خیر انشاءالله په تفصیل سره په ډېر ښکلي وضاحت سره به زه تاسو په دې خبرو پوه کوم که خیر انشاءالله. ښه الف زده شو؟ شاباس. اوس الف خو په هر ځای کې چې دا راځي نوم یو زده کړو چې دې ته الف وایي. صحیح ده جي؟ دې بل شکل ته راشئ. تاسو دې شکل ته سوچ وکړئ چې دا داسې راغلی دی بیا داسې تللی بیا له پاس طرف ته تاو شوی دی او بیا دا لاندې دي دا په انګلیش کې ورته ډاټ وایي په اردو کې ورته نقطه وایي او په پښتو کې دې ته څه وایي؟ ټکی. څه ورته وایي؟ ټکی. سره دا څو ټکي دي؟ یو او لاندې د دې له پاسه د دې شکل نه له پاسه ته ټکی دی لاندې. شابه دونه خو پوهېږئ که نه دا ټکی د دې شکل نه لاندې دی. نو چې کله داسې لاندې ټکی نو دې شکل ته به ویلی شي با او جغ ته به وایي با 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 نښه با به بیا وایو وروسته چې کله د دې اوازونه مونږ وایو په هغې کې به اوس نوم یې زده کوو. نوم یې صحیح نوم یې څه دی؟ با. بس په اردو کې ورته بې وایي هغه د اردو سبق دی. صحیح ده جي؟ اوس نور کې مونږ قرآن شریف دپاره وایو دلته کې مونږ څه وایو؟ با با با. شاباس. دا دوه حرفونه تاسو ته زده شو. دا څه الف څه الف الف نو الف. دا څه با ښکلې جوختې ووایه با یا شونډې یو بل له جوختې ورشي با. شاباس. دا دوه حرفونه چې دي دا که خیر انشاءالله تاسو زده شو په دې باندې به ځانه مشق وکړئ کې باندې که خیر انشاءالله ښه ښکلی به یې زده کوئ. دا به الف دا به با دا به جوخته وایي. دا شکل چې دا هم د با په شان دی ښکاري ګورئ ورته نیم شکل د با په شان دی خو فرق یې په څه کې دی؟ شاباس.
تاسو ته پته ده چې په با د با د لاندې څو ټکې د با د لاندې څو ټکې د با د لاندې څو ټکې او په تا له پاسه په تا د لاندې ټکي دي دا تاره د دې تار د دې تار د شکل نه لاندې ټکي دي که له پاسه به دوه ټکي دي دا له پاسه به دوه ټکي دي نو دې شکل ته به بیا با نه وایو ښه با خو موږ دې ته ویلو دې ته به موږ اوس وایو تا او جوخت به یې وایو تا وای تا وای تا وای تا له پاسه به ښکلي دوه ټکي دي او شکل یې څه نوم یې سره تا 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 اوس به چېرته هم نه خطا کېږي که خیر انشاءالله چې کله تاسو پته ولرئ داسې شکل له پاسه دوه ټکي یا به تای که بیا به ورته با نه وایي ښه لکه دا تاسو سم دا سره با دا سره تا شاباس اوس دا سره تا دا سره با نو دا به دې کې به بیا نه غلطي او دا څو الف شاباس دې شکل له راشي دا شکل هم ته دې شکل ته سوچ کوئ دا غشه چې ورته راغی دا هم د با په شان دی جوړ دی او د تا په شان دی نیم جوړ دی خو فرق پسې کې دی دې ته له پاسه درې ټکي دي یو دوه درې شاباس دې ته درې ټکي دي نو چې درې ټکي دي دې ته نو دې ته به موږ څه وایو بچړو دا موږ دا دوه حرفونه موږ څنګه سخت ووایو با تا خو دا موږ نرم سا به نه وایي ښه دلته کې به دا خیال ساتي دا ژبې د اثر نه دی ستاسو ژبه پېژنئ د ژبې د اثر دا به دی دا بره دوه غاښونه دي دا غټ غاښونه دي سرونه سره به داسې یو ځای کې او غاښونه به جوختوئ نو غاښونه به لږ کولاوي او نرمه یې بیا به دومره ښکلي پسته ده او دا څومره سخته وی با تا سم اواز راوکاږي او دا سره هلکه بچوړو په سا باندې څو ټکي دي درې چې لاندې دي درې ټکي هغه په اردو کې خو شته پې ورته وایي پې د بې نه وروسته پې لاندې درې ټکي دا له پاسه دي نو دې ته سې وایي په اردو کې او موږ دلته کې څه وایو زمونږ په دې قرآن شریف په دې حرفونو کې پا نشته ښه پې پکې نشته درې ټکو والا ټې پکې هم نشته ټا په اردو کې چې نو دا خبره یاد ساتئ ښه دې ته غوږ کېنوئ الف بیا ورته وایي با دې ته ووایي تا دا ووایي شاباسي نو چې دا یو شان شکلونو والا چې تاسو زده کړل چې لاندې یو ټکی یا به بای له پاسه به دوه ټکي یا به تای له پاسه به درې ټکي یا به ثای او نرمه به وایو دا یو به نرمه وایو دا دوه به سخت وایو اوس دا یو بل شکل دی دې شکل ته وګورئ دا خو بالکل عجیبه غوندې کې بل شان شکل جوړ کړی د با به شانې شکل نه دی دې سره راغلی بیا دې سره راغلی دی خو د دې شکل د ښه سوچ وکئ او د دې شکل کې هم ټکی شته ټکی موږ چې ټکی ورته وایي ټکی به کوم ځای دی په منځ کې دی د دې جیم په شان بل شکل تاسو ته ښکاري او راغلی دغه دی دغه شی چې لاړو ورته او بل ښکاري ای دی دا دی ټیک ده که نه وګورئ د جیم په شان دا دوه شکلونه نور هم ښکاري تاسو ته دی په شان لکه څنګه چې د با په شان دا شکلونه خو خبره بس دا ده چې ټکی دې ته په منځ کې ټکی دی او دې ته ټکی نشته وګورئ ټکی ورته نشته او دې ته هم نقطه یا ټکی نشته او شته کوم ځای دی خو په دې منځ کې نه دی هغه له پاسه دی ټیک ده که نه نو موږ به صرف نن دا ووایو د ډیزې پورې به موږ نن دا سبق ووایو او په بله ویډیو کې به که خیر انشاءالله د دې حانه والا د یا پورې ټول ووایو که خیر انشاءالله صحیح ده که چېرته کې څوک ماشومان زده کړه کوي او اوله پېره زده کوئ نو بیا دا ویډیو چې دی دا اولنۍ ویډیو چې ده دا بار بار د سره کوئ او ځان یې لږ لږ زده کوئ او دا سبق ځانه ډېر وکئ او که فرض که څوک یې خپل تلفظ دپاره صحیح کوئ او یا نور څه زده کړه کوي نو هغه دا ویډیو چې دی هغه که خیر ریز پورې وګورئ او بله ویډیو پسې ځانه سټارټ کوئ چې څومره پورې تاسو زده کولی شئ ځان په خپله دغه وکئ او که فرض که مشرانو ته ښایي نو هغه د یو ویډیو چې ورته کولاوئ او هغه باندې جدا کوئ پریکټس ورته کوئ انشاءالله ډېر زر به سبق زده کړی شي نو د دې شکل نوم چې دی دا شکل چې دی په دې منځ کې ټکی دی دې ته وایي چې جیم جوخې ووایئ او رای کاږئ جیم ګورئ با مونږ سخته ووایي تا یې هم سخته ووایي او جیم یې هم سخت ووایي دا سخت حرفونه دي جیم او سا یې نرمه ووایي نو که خیر انشاءالله جیم باندې به پریکټس وکړئ جیم یې زده کړو چې داسې شکل وي د با به شان شکل نه بل شان شکل دی او په دې منځ کې داسې ټکی نو دې ته به جیم وایي جیم نښه راکاږي جیم دا به د با او تا او سا نه لږ ډېر راکاږي ښه
راځي چې بچړو د تاسو ته یو پیر دا سبق د اعوذ بالله نه والا د جیم پورې ویم تاسو ورته په غور باندې وکړئ چې زه څنګه ویم ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 1 سبق نمبر 1 مفردات حروف حرفنا حروف هجاء دا ټول یو نوم دی دا تاسو ته موضوع اولنی حرف الف دویم حرف با دریم حرف تا سلورم حرف ثا پنځم حرف جیم بیا الف با تا ثا جیم ګډ وډ ښه کوم ځای کې هغه شی پروت یا که به وایو تاسو سره ووایئ تا الف جیم با ثا با جیم امید لرم چې تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي یئ او انشاءالله زه به هر سبق ډیر په اسانه ژبه کې تاسو ته ویم انشاءالله تاسو ورته په غور باندې وکړئ او بله ویډیو کې به انشاءالله د حانه والا د یا پورې سبق وایو دا ټول چې دی دا سبق نمبر 1 دی د یا پورې تختی نمبر 1 دی انشاءالله الله یو ژوندي لره الله یو آباد لره الله یو ښه لره او کامیاب شئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته